اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو، نن په کوم ټاپک باندې چې زه خبرې کوم هغه یو ډیر ضروری د نن سبا کوم سچویشن چې په دغه حالاتو کې دا ډیر ضروری دی. د نن سبا کوم فلو او دغه چې د دې په حواله سره به موږ خبرې کوو. نو خوږو ملګرو، که موږ وګورو نن سبا د کورونا کومه بیماري چې ده هغه هم روانه ده او تقریبا چې دویم کم سپایک چې هغه هم شروع شوی دی. او نن سبا چونکې موسم بدلیږي نو حالات لږ داسې دي چې ډیرو خلکو ته فلو او کاف چې دی لکه دا ټوخی چې ورته موږ وایو دا ډیر زیات دی. او د کرونا په علامات کې دا هم یو علامت دی چې یاره ټوخی او ساه خرابېدل او په فلو کې هم دا وي. نو نن سبا په دې وجه باندې لږ شانتې دغه ته خلکو ته پکې ډاکټرز ته سپیشلی ډیر زیات په دې کې مسله ده چې هغوی پکې څنګه به په دې کې فرق کوي چې آیا چې دا فلو ده او کنه دا کرونا ده او د کرونا ټیسټ ورته پکار دی. ملګرو، زما په مخکې ویډیوز کې هم تاسو ته ما دا د کرونا حوالې سره زما مختلف ویډیوز وي، په هغې کې ما ویلي دي چې یاره په کرونا کې زموږ سره ټوخی چې دی هغه به وچ ټوخی وي او په فلو کې یا په دغه کې چې دی په هغې کې به ورسره بلغم وي. بیا په فلو کې ستاسو کله هم د ساه خرابېدل دا به دومره زیات تر نه وي، خو که خدا نخواسته کرونا وي نو په هغې کې به ساه خرابېدل شو، ټوخی شو او های ګریډ ټمپریچر چې 103 104 تبه چې دا ورسره په کرونا کې وي. اوس که موږ فلو طرف ته راشو یا زکام چې ورته وایي فلو ورته وایي، نو هغې کې بیا زموږ سره یو خو ټوخی چې دی هغه به وچ نه وي، د هغې نه علاوه چې دی ټمپریچر به وي 101 102 یا که نه داسې ټمپریچر به وي، خو د ساه خرابېدل چې دي دا به پکې نه وي. بیا هم موږ له ډېر احتیاط پکار دی چې موږ ماسک کم استعمال چې دی چې دا موږ جاري ساتو او د ماسک استعمال چې دی دا موږ نه پرېږدو، ځکه چې زموږ سره په کور کې ماشومان، زموږ مور و پلار او ډیر زیات مطلب دا چې مشران دي او هغوی ډیر زیات په خطر کې وي د دې بیمارۍ نه، ځکه چې د هغوی ایموني سیستم هغه شانتي نه وي. نو په دې وجه باندې موږ له ډیر زیات احتیاط په دې خبره باندې پکار دی چې موږ د ماسک استعمال او چې ټوخی کوو نو چې لاس خولې ته نه نیسو، په ټوخی چې کوو چې داسې ټوخی کوو. د هغې نه علاوه مطلب دا دی چې کوشش کوو چې هواداره زموږ د کمره چې دا هواداره وي، چې اکسیجن فلو پکې برابر وي. غټه خبره ده د ملګرو چې نن سبا موسم بدلیږي او پنکه موږ ښه په سپیډ کې لګولی وي، کمبل هم ورته اغوستی وي، نو دا ډېر خطرناک شی دی، ځکه چې کمبل راکاږي یا څادر راکاږي د هغې سره وجود خوله شي او چې یکدم هغه ځان لرې کړي نو هغه پنکې هوا یخه وي او هغه ولګي او د دې سره د فلو او دا سیزونه چې دي دا سره شروع کیږي. نو انشاءالله ملګرو د دې سیزونو به ډېر زیات خیال ساتو او الله هم خلره او الله هم آباد لره. ما په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. ډېره مهرباني. السلام علیکم.